صاحب زما چمنې نوم دی ها ها او زه د مقدس اوراق راټولوم ټول په نالو په ډیرانونو کې ټول قرآن پروت دی ها صاحب دا د تنظیم دپاره د کرسۍ دپاره دا آیاتونه السلام علیکم ملګرو کله چې فیسبوک کې او داسې ویډیوګانې پکې سړی سیکي چې یقین وکړي والدین سره خبرې شي ملګرو تاسو له په دې سایټ کې د دې کاکا ویډیو خپل دا سره مکمل زه د شپې د ورځې راشم د شپې بیا په 10 بجې باندې پورته ځم هندي پوسټرو باندې لیکلي ټول په کاډرو په نالو کې پراته دي په ډیرانونو کې پراته دي ټول ورځ دغه راغونډوم دا دې اوس د کوم ځای نه راوړه دا صاحب دا هغه د ګڼ کې دا خو مې د دې قصاب نه راواخیستل دا بیا عجیب کباړ ته د دې نه بیا په کباړ دا بیا ولیکئ د دې نه بیا سکوټي جوړئ دا رپریزي ګاډي دې جوړئ کرسۍ دې جوړئ ګونونه دې جوړئ لکه هغه بېادبۍ ځای له دي او بیا په هډوکي د فرق دي صاحب دا ډېره بېادبي کېږي د قرآن او دې آیاتونه لیکي د ټول تنظیمونو والا مقدس نومونه لیکي صاحب مهرباني وکړئ دا ظلم بند کړئ او دې خلکو ته دعوت وچلوئ د الله د رضا دپاره صحیح خلک وډونو ته ولاړ دي دغه بینرو باندې قرآني آیات لیکلی کېږي هغو ته څه وایي څوک چې وډونو ته ولاړ هغو ته زه وایم چې په کور کې تاسو ته کوم نوم وایي صاحب تاسو حق لیکئ یا د الله نوم راځي څه ای ورسره لیکئ ای ورسره څه الف لیکئ کرکټ کې بندوئ یا د محمد دپاره میم لیکئ د محمد علیه السلام دپاره میم لیکئ کرکټ کې بندوئ هر سړی هم پېژني یا پټو باسئ نو بس هر سړی تاسو پېژني تاسو ولې دونه ظلم کوئ چې قرآن راکړئ او د کرسۍ دپاره استعمالوئ دی د کرسۍ دپاره استعمالوئ او یو پې لیکلي ویل اهدنا صراط المستقیمه هغه لکه د اسلام آباد لار راته سیده کړه د قرآن ټکي لیکي صاحبو د قرآن ټکي لیکي مقدس اوراق لیکي او ټول په نالو په ډیرانونو کې پروت دی ټول قرآن الله ته به موږ څه جواب ورکړو دا قرآن خو یې موږ له رالېږلی دا خو څه دا بوله نه دی رالېږلی پرسوله دا خو زموږ دپاره دی دا خو د مسلمانانو زموږ د ایمان مسله ده صاحب ملګرو ښه پیغام دی زموږ